توجه بدکه یو بس نوم دی او زده کړی دی 007 د پاکستان بیٹی کی دیشی کم جاڑو توجه 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 او زه یو خبره کوم ټیک ټاکره پاحشه لغړه ښځه د پاکستان بیٹی کی دیشي کم جاړو یو پکې راته اوس باجې شروع کوي لیږي مونږ ته چلیشه 007 توجه توجه بدکه یو بس نوم دی او زده کړی دی ته خپل توجه سره کار ساته. السلام علیکم ملګرو، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری جنید خان. ویډیو مکمل ګورئ. د علیشه مور د مفتی صاحب بېزتي کړې ده، د مفتی سردار علي حقاني صاحب بېزتي کړې ده. ویډیو مکمل ګورئ. زه پکې یو پیغام هم ورکوم. راځئ ټول نه پهله دا ویډیو ګورو چې دې کې ستا مونږ ښځو کې سیمه ده چې ته راځې او ته وایې چې یاره توجه علیشه چې ده نو د پاکستان لور نه ده. بیا خفه کېږي وایي پولیس ما ګیروي او پولیس مې نیسي نو خامخا ودرېږي چې ته فضول خبر څه دپاره کې ملا سړی ملاتوب کوه خپل. دا مولاتوب دی که نه؟ مولاتوب دا نه دی چې ته به یو کس د غلط کار نه منې کړې. دا مولاتوب نه دی، دا عالمتوب نه دی. د دې مولایانو د دې د ولې تبلیغ والا کارو د دې خلکو څه کار وي؟ د دې خلکو هم دا کار وي چې دا خلک د غلط کار نه منې کړي او بیا چې کله د قیامت پر ورځ راونیسي خدای پاک که نه، نو بیا همدا خلک رانیسي. همدې خلکو له به وایي چې تاسو ولې زه نه بچ کولم، همدې خلکو له به وایي چې راشه زما شفارس وکړه، همدې حافظانو همدې عالمانو له به وایي چې راشه ما بچ کړه. خو افسوس خبره ده چې زموږ د خلک ولې نه پوهېږي. مخکې وګورو چېرته مړي لمبه وه، چېرته ماشومان ته قرآن زده کړه. ته زمونږ په شوبیز کې مه را داخلېږه. هر یو ځای کې غېڼه غېڼه را رواني. دا زموږ د خلکو د لاسه. دا خلک چې نن دومره په دې سوشل میډیا باندې راغلي دي او دا خلک ویډیو جوړوي او دا خلک زموږ د خلکو د لاسه تللي دي. دا خلک مونږ خلک لګیا یو د دې خلکو ویډیوګانې ګوره، دوی پیجونه مو لګ کړي دي، دوی له مو فالوورز ورکړي دي په ټیک ټاک باندې مو دوی له فالوورز. مونږ خلک چې لګیا یو همدا خلک مو مخکې خېجولي دي، همدا خلک لګیا نن د عالمانو بېزتي کوي. موږ پسې خبرې نه کوو. زموږ سوشل میډیا باندې بس خپل یو دغه لیمټ دی په هغې باندې یو واقعه د لبلم پکې سناوم چې زموږ خوږ نبي به د عالمانو څومره قدر کولو. دا وشاسې تاسو د دې څه کار دی چې دی راځي؟ دې د راځي څه خبره نه راځي نو ولې ښځو پسې خبرې کوي؟ راځي دی خو دې داسې کوي چې ګوره کومه دین متعلق خبره ده، د اسلام متعلق خبرې دي. لکه دا نور نه راځي څه ولې یاره دا نور مولیان نه راځي، یوازې دې راځي. دا نور مولیان هم دي اوسه پر چا خبره ویم چا خبرې نه دي کړي. دې راځي او ښځو زمونږ ملک چې کوم د اسلامي جمهوریت پاکستان دی، خو زمونږ ملک سره زمونږ د ملک قانون سره دا یو غټ چیلنج دی د دې خلکو دپاره. زمونږ د ملک قانون له دا یو غټ پسې خبرې کوي. دې راځي ښځو نه ښځو پسې خبرې کوي. خو دا چې دې د مولیانو نومو شرمولو راوړې هر وخت یې خلک نیسي ورکړی ورته مړه دې ته سر اړوله ملا وایم هم بده خبره ده. پوه شوې که نه؟ په دې فخر مه کوه چې داسې کار وکړه، دا پټکې مټکې دې لرې که، دا ګیره میره دې وخربه او ډمتوب ته روزه، بیا ښځو پسې خبرې کوه. په دې هولیا کې ته بدې ښکاري چې ته ښځو په خبرې کې. اوس عایشه ټیک ټاکرې پسې خبرې کولې صحیح ده एकदम رالو. علیشه 007 چې د دې مولا چېرته اوس د علیشه صفت کړی وي نو دا به ډېر ښه مولا و، دی به جنتي و. خو افسوس چې دی پسې خبرې وکړي نو دومره سخته بېزتي نو هم د پاکستان لور نه ده. یو خبره دې ذکر وکړم، زموږ خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه وسلم معاذ بن جبل هغه د عالمانو د قیامت پر ورځ به د عالمانو جنډۍ چې کوي معاذ بن جبل سره وي. نو تاسو خپله سوچ وکړئ چې د قیامت پر ورځ د معاذ بن جبل سره به د عالمانو جنډۍ نو هغه سره به څومره علم وي. زموږ خوږ نبي به چې کله صحابه کرام جنګ له لېږل یا به چېرته قافله بل ملک له لېږله د بزنس حوالې سره یا د جنګ حوالې سره، نو د جومات نه بهر چېرته یو قافلې سره هم نه دی. د جومات ګیټه پورې به قافله هغه رسوله هلته نه به یې رخصتوله د جومات د ګیټ نه. معاذ بن جبل یو واحد داسې صحابي و چې ده سره یې تقریبا 6-7 میل پیاده مزل کړی او د رخصتولو دپاره یو ځي تلو، جنګ دپاره تلو یا د بزنس حوالې سره تلو، 7 میل پیاده مزل یې ورسره کړی، 6-7 میل تقریبا یې ورسره پیاده مزل کړی و. څه په وجه باندې چې هغه سره علم و، هغه ډېر زیات خوښ و. د څه په وجه باندې چې د قیامت په ورځ به د عالمانو جنډۍ هغه کس سره وي معاذ بن جبل سره وي. نو او چې بیا کله تر 7 میل مزل یې ورسره وکړو پیدل چې څه ټایم یې رخصتولو 7 میل نه پس 6-7 میل نه پس دې فکر کې زوز غلطېږم نو هغه ټایم چې ورله ورغاړه ورته ورله وی چې واپس کله راځي نو ته به زما قبل ته راځي. نو دواړو ډېر زیات وژړل، خو هغه ټایم زموږ خوږ
نه مې مدینې طرف له مخ کو هغه له شا که چې زما اوښکې دی ونه ویني نو دومره مینه هغه کوله معاذ بن جبل سره افسوس راشه نن خلک څه کوو د عالمانو بېعزتي کوو په مخامخ راشو په سکرین باندې راشو دغه عالمان مونږ بېعزته کړو ډېر د افسوس مقام دی د الله پاک قهر په مونږ ولې نه نازلېږي د الله پاک قهر به په مونږ ډېر زر نازلېږي که زمونږ سره دا اعمال وي مخکې ګورو جمهوریت پاکستان دی په دې کې خواجه سراول هم خپل حق میلاویږي دې کې فنکار هم خپل حق میلاویږي دې کې ګلوکار هم میلاویږي دا نه چې یوازې د مسړې د مدرسو خلکو له دې پکې خپل حق میلاو شي ته چې دا دونه لګیایې خو صرف د حق خبره تاسو نه کړې چې تاسو پکې خبرې کې چې پلانې بربنډه د ډینګنې بربنډه ده دا غړۍ دې راویستې وي د غړۍ داسې کار وکړه د ښځو په حق کې روباسه دا چې کومې ښځې چلیږي یا کومې ښځې څه دغه کېږي غلط کارونه کوي د دوی په حق کې روباسه دوی له خپل حق ورکړه توجه استغفر الله بس نور ویډیوز نه پلی کوم تاسو له مخې له علم بېعزتي پکې کېږي زموږ د علما کرامو بېعزتي پکې کېږي او صرف تاسو له ما ووایي چې زموږ خوږ نبي به د علم څومره قدر کولو څومره عزت پې کولو څومره زیات خوښ دا خلک خو افسوس چې مونږ خلک د دې عالمانو بېعزتي کوو په مونږ باندې به ډېر زر د الله پاک قهر نازلېږي که چېرې مونږ داسې وکړو او بل کس چې کم کس د علم بېعزتي کړي هغه الله پاک ډېر زیات شرمولی دی وبه ګورئ راتلونکي ټایم کې چې څه کېږي چې کم کس هم د علم بېعزتي کړي دی یا علم پسې بد ردې ویلي دي هغه کس الله پاک ډېر زر شرمولی ډېر زر داسې ډېر کیسز راغلي دي وګورئ چې مخکې څه کېږي تاسو له خپله پته ولګي چې الله پاک څنګه د دې عالمانو بدله اخلي ډېر زر به تاسو له پته ولګي نو ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ او که تاسو هم څه پیغام لرئ نو ما سره ویډیو خپله شیر کولی شئ په کمنټ کې په زما په انباکس کې په مسنجر کې په واتساپ کې ما سره خپلې ویډیوګانې شیر کولی شئ زه به هغه مخکې بوزم انشاءالله نو د ویډیو کتلو ډېره زیاته مهرباني ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لیکئ ډېره زیاته مننه والسلام